الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدعو به آخرين. عزتمندو مسلمانان ورونو ما ستاسو مخکی د قرآن کریم یو څو آیات ولوستل او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث نام یو حدیث عرض کړو. عزتمندو حقیقت دا دی چې قرآن کریم یو انقلابی کتاب دی چې انسان کې بغیر د قرآن کریم نه په بل څه باندې انقلاب ناراضي. الله تبارک وتعالى په ما کان او ما یکون باندې عالم دی. کله چې الله انسانان پیدا کول د انسانانو پیدا کول نه مخکې الله تبارک وتعالى د انسانانو په حال باندې عالم وو. کو د دې انسانانو اسلام د آسمانی کتابونو بغیر په بل څه باندې کېدای شو. الله به آسمانی کتابونه نه را لېږل. په آخر کې الله داسې یو کتاب را ولېږلو چې مخکني کتابونه د هغې صرف د هغې امت پورې خاص وو، د هغې پیغمبر پورې خاص وو. او قرآن کریم یو داسې کتاب یې راولېږلو چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وروستو د تمام مخلوقاتو د پاره یو کافی کتاب دی. مخکې کتابونه خاص قومونو ته رالېږلي شوي وو. مخکې پیغمبران خاص قومونو ته رالېږلي شوي وو. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خصوصیت او د قرآن کریم خصوصیت دا دی چې دا تمام مخلوقاتو دپاره راغلی شوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بعثت الى الاسود والاحمر، زه تور رنگ والو ته رالېږلی شوی یم او سور رنگ والو ته، یعنی عجمو ته هم رالېږلی شوی یم او عربو ته هم رالېږلی شوی یم. کله الله رب العزت فرمایي وما أرسلناك إلا كافة للناس
ندی را لګلې مونږه تعالی را مگر د ټولو مخلوقاتو دپاره. قرآن کریم یو داسې انقلابي کتاب دی چې کوم علاقه کې او کلی کې د الله د کتاب درس او تدریس کیږي، د الله د کتاب بیانات کیږي، نو په دغه علاقه کې او کلی کې الله رب العزت به انقلابات ضرور براولي. د شرکیاتو بدعاتو رسوماتو تیارې به ختمیږي. او په کوم علاقه او کلی کې چې د الله د کتاب درس او تدریس نه کیږي، د الله د کتاب بیانات نه کیږي، نو په دغه کلی کې انقلابات نشي راتللی. قرآن کریم یو داسې انقلابي کتاب دی. کله چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم والدین اخلا مقام کې مسکوي اور قرآن ولي، پیریان راغلي دي، هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه قرآن اوري. د یو څو منټو نه بعد اورېدو نه بعد په هغوی پیریانو کې داسې انقلابات راځي، داسې انقلاب راځي چې هغه زیو خپل قوم ته به دعوت چلوي. قرآن کریم یو داسې انقلابي کتاب دی. الله تبارک وتعالی په قرآن کریم کې د پیریانو تذکره کوي. قل اوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. اے پیغمبرام ته د خپل امت ته ووایم چې ما ته وحی کړی شوې ده. شان دا دی چې څه کسانو د پیریانو نه قرآن کریم واورېدو، کله چې هغوی قرآن کریم واورېدو نو پیریانو کې څنګه انقلاب راځي. هغوی وایي، پیریان وایي چې مونږ یو ناشنا کتاب واورېدو، یهدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. داسې کتاب دی چې لاره ښیي اصلاح طرف ته، مونږه په ایمان راوړو او هیڅ چرې به شریک نکو مونږه د خپل رب سره هیڅ چا لره. د قرآن کریم د ویلو مقصد هم دا دی چې د بیاناتو سره به خلقو له د الله توحید رسوي. په کوم ځای کې چې انقلاب نه راځي، شرکیات او بدعات نه ختمیږي، نو وجم دا وي چې هغه ځای کې په خپل هم د توحید نه نوي خبر په توحید نه پیژني او بل هم ترې نه خبروي، په خپل هم سنت او بدعت نه پیژني او بل ته هم نه ښایي بل هم ترې نه خبروي. څنګه چې قرآن کریم حق دی دغه شانتي نه وایي نو انقلاب نه راځي. پیریانو چې کله قرآن کریم واورېدو نو هغه وایي چې موږ د خپل رب سره هیڅ څوک نه شریک کوو. اولنی اواز د توحید لګوي. د قرآن کریم سره څنګه انقلاب راځي، دغه شان انقلابات به بل څه باندې نه راځي. د قرآن کریم سره څنګه چې هدایت حاصلیږي، دغه شان هدایت په بل کتاب باندې نه حاصلیږي. الله تبارک وتعالی په قرآن کریم کې فرمایي ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. دا کامل کتاب دی، په دې کې هیڅ شک نشته، هدایت دی د پاره د متقیانو. کله الله رب العزت فرمایي هدى للناس، هدایت دی د ټولو مخلوقاتو د پاره. کله الله رب العزت فرمایي وهدى ورحمة للمؤمنين، هدایت او رحمت دی د مؤمنانو د پاره. بغیر د قرآن کریم نه هدایت نشي راتللی، بغیر د قرآن کریم نه انقلابات نشي راتللی. کله چې قرآن کریم پرېږدي او په بل څه پسې روان شي، بل کتاب پسې روان شي، نو ګمراه به شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ومن ابتغى الهدى في غیره اضله الله. چا چې د قرآن کریم نه علاوه په بل کتاب کې هدایت طلب کړو نو الله به ګمراه کړي. د قرآن کریم د هدایت کتاب دی.
الله تبارک وتعالى دې مونږ او تاسو له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. واخر